او دا د دې دور مسلمان تر دې حده ماده پرستو ګرځي چې سوای د نوړای نه د خوراک نه بل شی ګوري نه. نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ستدعى علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها. پتا سبحان غیر مسلم اقوام به یو بل دعوتونه ورکوي. امریکا به روس له دعوت ورکوي، روس به امریکې له دعوت ورکوي، ځکه د دوی خپله کې یو بل سره سروانه نشته. تاسو چېرته وکتل چې امریکې او روس یو بل سره ډایرکټ جړپ وکړه؟ چېرته نیغ په نیغه جړپ و؟ نیغ په نیغه چېرته امریکا او روس جړپ والی د کلي خان دا په خپله چا سره ټکر نه اخلي، خپل مخالف به په بل سړي باندې وایي. د کلي خان دا د دنیا مانیټران دي، دواړه د دنیا خانان دي، دوی کله یو بل سره جړپ نه وایي، خو ما او تا به یو بل باندې راخته کوي. او چې کوم ځای وګوري چې د راخته کولو نه را په دې خوا دا قوم یا دا ملک یا دا قوت دا اوس زمونږ د دایره اختیار نه بهر وځي، نو بیا د هغوی دپاره په خپل میت کې ریکنسیلیشن کوي، خپل مصالحاتي انداز جوړ کړي چې راځه د مالټا په جزیره کې او په بحري جهاد کې څه فیصله وکړو، او راځه په واشنګټن کې به کینو څه فیصله به وکړو، او راځه فلاني ځای به کینو څه فیصله به وکړو. د دې خلکو جوړه به راولو، په داسې انداز یو فارموله به ورته وړاندې کړو چې تاسو دې باندې اګري شئ، په دې باندې متفق شئ. حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې ستدعى علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها. پتا سبحان دا غیر مسلم کافران اقوام به داسې راپنډېږي لکه څنګه چې اوږي د خیرات تالي ته د خوراک تالي ته یو بل دعوت ورکوي، راجمع کېږي. او لفظ یې ووایي تداغا، ست کلمې د سین سره ووایي ستداغا، او لفظ تداغا دا باب تفاعل دی، خصوصیت د مفاعلې دی پکې چې روس به امریکې له دعوت ورکوي او امریکا به روس ته دعوت ورکوي د تا په ضد، د مظلوم په ضد، د غریب په ضد، د دې ځپلو په ضد، د دې سپیرو په ضد، د دې اوږو د بربنډو په ضد. او څنګه دعوت به ورکوي؟ سین سره ووایي ستداغا، چې په هغې کې به منټ ضایع کوي نه، خو په اولین فرصت کې به یې لومبی فنکشن دا وي چې پرې راپنډ شه. ستداغا علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها. دعوت پیدا شي لکه اوږي سړي له دعوت د کاسې ورکوی شي، د تالې او د شکور ورکوی شي. صحابه کرام عرض کوي د الله پیغمبره وإذا نحن قلیلون، آیا مونږ به دې وخت شمېر کې لګیو، زمونږ شمېر او تعداد به لګي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې لا بلنتم غصاء كغصاء السيل. تاسو به داسې لکه د اوبو په سر باندې روان زګونه، د اوبو په سر باندې روان خسوخاشاک او خلپل او ګنده خړي. اوس حضور پاک دومره بلیغ تشبیه ورکړه، بل انتم غصاء كغصاء السيل. درې معناګانې پکې مرتب دي. درې، یو معنا ده چې ډېر به هم دومره یی لکه څومره چې د سیلاب په اوبو باندې خل پل او ځګونه ډېر را روان د شمېر وي، جواب راکوئ د شمېر وي نه، په شمېر کې خو به دومره زیاتې. او دویمې تشبیه ورکړه چې بوږه به هم داسې دننه نه لکه څنګه چې دا ځګ دننه بوږه یو اساسیت وي، ته به هم دننه ډډې څه شی به در کې وي نه، ظاهر به د سټرکچر او بنیایي د انسانانو نور به ته دننه بلکل خولې. او درېیمه تشبیه ورکړه بل انتم غصاء كغصاء السيل، چې تاسو به داسې بیکاره یي او وجود به هم د غیر داسې مرهونې منت وي لکه د ځګ وجود چې د اوبو مرهونې منت دی. خو ځګ تر هغې پورې ځګ دی چې څو پورې په اوبو پروت دی، او اوبو نه یې راواله غاړې ته یې واچوه، 5 منټه پسې بیا پته لګوه، 5 منټه پس بیا د ځګ د کیفیت پته لګوه چې ځګ څه فاما الزبد فيذهب جفاء. قرآن کریم کې الله فرمایي خو لړ نیست نابود شو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تشبیه ورکړه او درې معناګانې پکې مراد شوې. یو دا چې ډېر به دومره یې لکه ځګونه، دویم دا چې بوګاو متخلخل به داسې یې لکه ځګونه، او دریم دا چې داسې به په بل باندې ډیپینډ یې پیراسایټ به یې ښه په بل به ور پراته یې، په بل به ور پراته یې. چا به ځان غړانګې به یې چولې امریکا باندې، چا به غړانګه ور چولې په روس باندې، چا په بل ځای باندې، چا په بل ځای. یو به د یو وکیل جوړ شوی، بل به د بل وکیل. دا مونږ خیراتي وکیلان یو،
مونږ ته پکې شعر راځي نه چې سره راځي هغه غټ ای په ځان له منګلې آبادوي ځان له میلیونونه آبادوي او مونږ لګیا یو خیراتي ډیفنس کوو د دوه قوتونو لپاره دا مونږ د لاندې لکه ترنګ غوندي وکړو دا لکه ترنګ دا خیراتي ډیفنس کې لګیا به تنخواه بولاتې باندې تر مثال کې خټي کوو جی یو سړی به لګیا د روس ډیفنس پکې بل سړی به لګیا د امریکا ډیفنس پکې بل سړی به لګیا د چاینا دفاع وکړي بل سړی به لګیا د برتانیې دفاع وکړي حضور پاک فرمایل دې دوه څیزونو کې تشبیه ورکړه چې بل انتم غصاء کا غصاء السیل صحابه کرام تپوس کوي چې دې وجب سي دا مونږ به داسې شوي وړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جواب وکړو اخذتکم الوهن تاسو به وهن اغستی څه شي وهن او صحابه تپوس کوي چې دا وهن څه شی دی نو وهن وایي ضعف کمزوری ته په لغت کې خو چې دې د پیغمبر علیه السلام وایي چې وهن به اغستی نو معنا دا نه چې سبب د ضعف مراد دی خو چې دا کمزوري شوي به مونږ ولیو نبي کریم علیه السلام دوه وجې وښودلې حضور پاک فرمایل چې حب الدنیا و کراهیت الموت یو د دنیا او د دولت حب د دولت محبت چې یو سړی به دولت پسې منډه کوي روانه ګوري جایز ناجایز نه ګوري اجره جماعت نه ګوري خو به د دولت په حرص باندې ورمنډه کوي چې کوم ځای نه به راته میلاو شي او چې کوم ځای سړي کې د دولت حرص پیدا شي نو هغه ځای سړي د غیرت کار نه کېږي تاسو به کتري غریب سړی چې په سر تار نه لري چې په سر تار نه لري نو دې ځان په چا ورته دې ځان ډېر سخت تیښتې ني دې منډه نه وایي او مالدار سړی چې ورسره کوټي ورسره کار وي ورسره ګویا آسایش وي ورسره دولت وي ورسره جاګیر وي ورسره کارخانه وي دې ځان له ټوک دا غوم نه ورکوي دې دومره بزدلي چې ماښام تیاره کېږي نو دې بیا د کوره بهر نه راوځي تیاره کېږي دې بیا د کوره حضور پاک فرمایل چې تاسو به یو د دولت مینې اغوستي یئ بل به د مرګ یری اغوستي یئ او چې دا دوه بیماری دا په کوم قوم کې پیدا شي حضور پاک فرمایل هغه که په تعداد کې ډېر زیاتي همیشه به د غیر ډنډۍ د هغوی په سر به سورئ دوی به غلاماني اغیار به په دوی باندې مسلطي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه هغه ناشنا مېلمه تپوس کوي جی قیامت به کله راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله حقوق پامال شي حقوق د خپو لاندې شي بیا دا د قیامت راتلو